بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. دا سورة قرآن مجید دینم دا سورة نوح. دکا دا حضرت نوح علیہ السلام تفصیلی واقعہ بدے کر آغلی دا مکی سورت دے نو آغا مضامین ثلاثہ آغا بکی بیان شوی دی او دا حقی دا اثبات تفار اللہ رب العالمین یو دلیل نقلی ذکر کرے دے. اللہ نوح علیہ السلام و دا آغا قوم نو دا آغی واقعات عبرت واخلی چاگی توحید نمانو دا پیغمبر رسالت نمانو بعض الموت نمانو او ود و سواع و یغوس و یعوق و نصر دغه بوتان داغي عبادت کو نو آخر کې دنیا کې پاغي باندې طوفان راغی او غرق شو او چې څنګه غرق شو نو مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا التم الله جهنم ته داخل شو نو دنیا او آخرت دواړه برباد شو. الله دې دین عبرت واخلې. نو مخکم صورت کې الله رب العالمین د قیامت متعلق دا ټول تفاصیل ذکر کړل او په دې کې الله رب العالمین د قیامت متعلق چې فاغرقوا فادخلوا نارا نو الله رب العالمین چې کومو د هغې د پاره د هغه نار جهنم او د هغه نار د اور د هغې چې هغه په قیامت کې انسان عملی طور باندې هغې ته حواله کېږي نو د هغې بیان په دې صورت کې کړی دی. نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا فتحقیق سره رالیږلی موږ حضرت نوح علیه السلام په طرف د خپل قوم باندې ان انذر قومک په دې پیغام باندې چې ته ویره خپل قوم لره وړاندې د هغې نه چې راشي دوی د عذاب درناک. وفرمایل حضرت نوح علیہ السلام چې ای زما قومه په تحقیق سره انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا الله واتقوه واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم معاف بکی الله رب العالمین تاسو هغه ګناهونه ستاسو نو یا خدا من بیانی دی الله به تاسو ستاسو ټول ګناهونه معاف کړي ایمان هم راوړو ځکه الاسلام یهدم ما کان قبله هغې سره سابقه ګناهونه ټول معاف شي او یا من تبعیضي دی یغفر لکم من ذنوبکم بعض گناهونه به معاف کی حقوق الله او هر چې حقوق العباد دي نو هغه بیا د بندگانو نه معافي غواړي. ويؤخركم الى اجل مسمى او رسو بکی تاسو الله رب العالمین تداغ نیټه معلومه پوری چې مرګ دی تحقیق سره نیټه د الله رب العالمین چې د شکل راشي نو رسو کی هغه نیټه لو کنتم تعلمون کاش که تاسو ته معلومه وي دا خبره نو لا امنتم په دې پوهې دی نو بیا به ایمان راوړی او بس قمقل یې. قال رب انی دعوت قومی اوس الله رب العالمین خپل مناجات پیش کړي او فرمایل حضرت نوح علیہ السلام لکه بار نوح علیہ السلام تبلیغ کوي او هغې شیطانی کوي وی ای زما پروردګاره په تحقیق سره ما دعوت ورکړه خپل قوم ته د شپې او د ورځې یعنې دائما سهار او ماښام ورته لګیا نو پس سیوا نه که دوی لره هغه بلنې زما لکن فرارا من التوحید توحید نه تختی او په تحقیق سره هر وارې زه دعوت ورکوم دوی ته دې دپاره چې د بخشش وکړي دوی ته نو دوی وګرځوي هغه ګوتو خپلو لره فی آذانهم په غوږونو خپلو کې نو دا ګوتې معنا د ګوتو سرونه ذکر د جز دی او مراد دی نه کل دی روغه ګوته په غوږ کې نه شي کېښودلی نو دوی خپل غوږونه بند کړي واستغشوا ثیابهم او دوی را اونغاړي په ځان باندې جامو خپلو لره دا جامع او دا صادر د ځان نکله کتاب کې دا مخونه پټ کی ښه چې دا نوح علیہ السلام وړومږ لیدلی هم نه په دې سترګو مو بد لګي نعوذ بالله. واستغشوا ثیابهم ځان نه جامع هغه تاو کي او ځان په هغې کې پټ کي دې لپاره چې دا داعي د دعوت په ماحول کې ونه ویني ښه هسې نه چېرته موږ باندې اثر وکړي. کاټلنګ یو دوه ملګري وو یو اوس وفات دی خدای دې وبخي او یو ژوندی دی نو ما ته بیا وروسته قصه کوله چې تاسو دا مدرسه جوړه کړله نو ویده چې دې مدرسې مخې ته تېرېدم وایي ما به دا مخ داسې بل خوا واړو او داسې په رومال به مې دا مخ پټ کړه چې دا مدرسه اړ ونه وینم ځکه چې هغه وخت خلکو یې بو راغلی دی که نه نو مدرسه خلکو ته ناشنا ښکارېده او چې کوم دی نو د هغې نه خلک یېرېده ورته یې دا نوي عقیدو والا راغلي دي نو بیا وروستو دواړه ملګري چې کوم دی نو هغه بیا الله رب العالمین هغه راهرات سره راوستل نو دا مخ به مې داسې پټ کړه ما به دا مدرسه اړو ما به دې مخ باندې ونه لګي هسې نه چېرته ما باندې تاثیر وکړي. واستغشوا ثیابهم واصروا او دی به همیشوالی کو اصرار وي همیشوالی ته په کفر باندې به بس ولاړو واستکبروا استکبارا
او دی بتکبر کو پاغ تکبر کول سرا ثم انی دعوتهم جهارا او بیا ما دعوت ورک دی خپل قوم ته جهارا یعنی بخکار باندې ثم انی اعلنت لهم او بیا چې کوم دنو ما دوی ته اعلان کو واضح مې ورته الله تعالی دین بیان کو او بیا په پټه باندې ما بیان کو دوی ته دین د الله رب العالمین اصرارا پاغ پټو ویلو سره نه په هر طریقه مې په واز مېله پس ما ویل دوی ته چې بخشش وغواړئ تاسو د پروردګار خپلنا الله نه معافي وغواړئ کفر نه د شرک نه توبه وباسئ په تحقیق سره الله رب العالمین چې دی انه کان غفارا الله تعالی چې کوم دی نو هغه بخشش کوونکی دی ان لمن تاب یرسل السماء علیکم مدرارا اوس دی باندې باران بنشي نو تاسو استغفار وکړئ معافي وغواړئ الله به باندې باران راووري رانا ذل بکی اللہ رب العالمین او راو بلیگی اللہ تعالی بتا سباندی باران لرا السماء علیکم یعنی المطر علیکم نکہ باران دا اسمان دا طرف نرازی او مدرارا مانا کثیرا یا متتابعا پر لپسیبا اللہ تعالی مسلسل بارانو کی او سیوا بکی اللہ رب العالمین تاسو لرا یمددکم مانا یزدکم اغمالون لرا او زامن لرا او وبګردي الله رب العالمین استاسو لپاره باغون لرا او وبګردي الله رب العالمین استاسو لپاره ولو او نهرون لرا ما لكم لا ترجون لله وقارا سشوي تاسو لرا چتاسو عقیده لرا اذا الله رب العالمین لپاره وقارا یعنی عظمتا تاس نعوذ بالله د بوتان قائل او د الله د عظمت قائل نه او یا معنا دا چې مالکم لا ترجون لله سشوی تاسو لرا چې تاسو نه یریږئ د الله رب العالمین نه وقارا ینه داغه د عظمتنا د الله د لوی نه یریږئ عذاب په باندې راشي او حال دا چې په تحقیق سره پیدا کړی دی الله رب العالمین تاسو لرا اطوارا په مختلفو حالتونو باندې اطوارا لاول انسان نطفی او بیا علقشی او بیا مدغشی او هلم مجرا دا اطوار دي حالا بعد حال الم تروا كيف خلق الله داوته چې کوم دین الله رب العالمین دلایل عقلیه ذکر کړي چې آیا نه ګورې تاسو دې ته چې څنګه پیدا کړی دی الله رب العالمین وو اسمانون لرا طباقا یعنی بعضها فوق بعض چې دا طبقی دي دا مختلف چې کوم دین هغه یعنی د هغه درجه دي او طبقی په طبقی باندې الله رب العالمین هغه قائم کړی دي وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا او بیا ګرځول دی الله رب العالمین سپومې فيهن معنا یعنی معهن سرد دغه اسمانوننا نورا یورنا وجعل الشمس سراجا او ګرځول دی الله رب العالمین نور لرا یو دیوا چې هغه روخانه دا او تاسو ته رڼا کوي دغه د انوار او د سپومې او د څومره چې کوم دي سیارات او ستارات دي نو دا ان لاندې دي لاندې دا په اسمانونو کې بر نه دي نو فيهن معنا یعنی معهن چې چا ویلي چې سپومې په اول اسمان کې دن نه دا او نور په څلورم اسمان کې دی او قطبی ستوري په پلان کې اسمان کې دی نو دا په قران او په حدیث کې نه دی راغلي دا د ساينس دانانو یو تحقیق نو کاغه غلط ثابت شي نو نه اسمان درته ویږي او نه چې کوم نه زمکا ورانیږي دغه موجوده ساينس دانان هغه وی چې سپومې لاندې ده او ټول تحقیق دا چې دا ستوري هم لاندې دي وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم ما خلقكم الله رب العالمین را پیدا کړی تاسو له دسمکینا پیدا کول سره او بیا به واپس کی الله رب العالمین تاسو له په دې اسمکه کې او راو باسي تاسو له اخراجا للجزاء چې کله باس بعد الموت شي او الله رب العالمین خو هغه ذات ته چې هغه ګرځولې د تاسو لپاره د اسمکه لره بساتن یعنی فراشا یو فرش د دې لپاره چې تاسو لتسلكوا منها سبلا فجاجا دې لپاره چې داخل شي تاسو داغینا فاغلار کولاو کې دا کولاو روډو ندي او پاغي باندې یو کلی نه بل کلی تا او د یو ځای نه بل ځای تا او تجارتونه او خپل ضرورت هغه پوره کوي قال نوح رب انهم عصوني وفرمایل حضرت نوح علیہ السلام چې ادم پروردگارا په تحقیق سره د ما دي قوم نافرمانی وکړه زمانہ او دی تابعداري وکړه دا هغه چې نسې واقعي هغه لرا مال داغو واتبعوا من لم يزده او دی تابعداري وکړه دا هغه ان هغه غټایټ او هغه متبوعين او سرکش رؤسا دا غریبانان او دالان د خلق باغی بسې ورپسې شه
حالانکه دغه کبراګان چې دي نو که مال سره ډېر دی که اولاد سره ډېر دی خدا مال او اولاد خو هغې له په کار نه راځي نه سیوا کوي هغه له مال داغو او نه اولاد داغو الا خساره لیکن صرف تاوان چې د الله نعمتونو ناقدري کوي نو دغه نعمتونه به د هغه دپاره زهر شي ومکروا مکرا کبارا او تدبیر کو دوی د نوح علیه السلام خلاف په هغه تدبیر عظیم الشان سره مکرا کبارا معنا عظیما او هغه دا چې دوی د نوح علیه السلام په کاڼو به یې ویشته بېعزتي به یې کوله او اوازونه یې پسې کول او د هغو چې کوم دی نو هغه د اذیت منصوبې به یې جوړولې وقالوا لا تذرن آلهتکم اوس دا د دوی په دور کې دا پنځه بوتانو والسواع او یغوث او یعوق او نصر دا مجسمې او دا در حقیقت کې وی دا نیکان خلقو دا ټول نیکان او صالحین خو چې کله دوی وفات شو نو دغه خلق چې وو نو د دې د وفات نه پس د خلقو وی چې موږ ته خپل بزرګان او موږ ته خپل صالحین ډېر یادېږي نو شیطان ورته دا وسوسه په دماغو کې واچوله چې د هغې شکل صورت او مجسمه جوړه کوي په عبادت خانه کې کېدی عبادت به د الله کوئ خو صرف دې ته به ګورئ نو تاسو به خدای در یادېږي نو بیا چې وخت تېرېده او مشران مړه شو او کشران نور راغلل نو شیطان هغې ته دا وسوسه واچوله چې د بل غایب معبود نعوذ بالله عبادت کوئ نو د دې حاضر خدای ولې نه کوئ وی دې ته سجدې کوئ نو خلقو د هغې سجدې شروع کړي او شرک شروع کړو نو حضرت نوح علیه السلام اول تشریعي نبی دی الله تعالی راولېږو او د شرک خلاف هغه جهاد وکړو نو وقالوا لا تذرن آلهتکم وویل دغې رؤساو او دغې مشرانو د کفارو چې مه پرېږدئ تاسو هغه معبودانو خپلو لره وی زمونږ دا معبودان دا خو د پرېښودو خلک نه دی ښه د دوی عبادت به مونږ کوو ولا تذرن ودا ولا سواعا او مه پرېږدئ تاسو هغه عبادت د ود او د سواع لره او د یغوث او د یعوق او د نصر لره دا د هغې غنومونه دي هغه بوتان دي او هغه مجسمې دي وقد اضلوا کثیرا او په تحقیق سره ګمراه کړی دی دغې بوتانو کثیرا یعنې کثیرا من الناس نو اصل کې ګمراه کول چې دی خو الله تعالی کوي خو دا بوتان ورله ذریعه او وسیله جوړه شوه د هغې د ګمراه کېدو دپاره رب انهن اضللن كثيرا من الناس ابراهيم عليه السلام خدای پاک دې بوتانو ډېر خلک ګمراه ولا تزد الظالمين الا ضلالا او نسوا کوي ظالمان خلق لره چې کافران او مشرکان دي لكن گمراه لره مما خطيئاتهم اغرقوا وسبب دغه گناهونو د دوی باندې مما خطيئاتهم دوی چې کوم جرائم کول د نوح عليه السلام دی قوم او کوم غلط کاری کول کفر او شرک کول نو دوی غرق کړي شو اغرقوا فی الدنيا بالطوفان دنیا کې به طوفان راغی فادخلوا نارا او د آخرت په حواله سره داخل کړي شو دوی هغه اور د جهنم ته نو د دې آیت نه هم اهل سنت والجماعت دا استدلال کوي چې عذاب القبر حق معتزله نه انکار کوي وې ځکه موږ ډېر سیدونه ډېر قبرونه وګورو او په کافر باندې الته کې هغه چې کوم نه اور نشته تشه خاورې دی باغې کې ډانچه پکې پراته ده موږ وې دا جدا سر کې غواړي دا د آخرت معاملات دي دا د دنیا په سترګو باندې هر سړی نشي کېدلی هم بعضې اوقاتو کې الله تعالی شاذ و نادر چاته وښي یا د قبر نعمتونه یا د قبر عذابونه خو د دې نه استدلال ناسي کوي چې اغرقوا فادخلوا نو د غرب پسې متصل فای راوړی دا فا راځي لپاره تعقیب مع الوصل نو مطلب دا چې د غرب پسې متصل دوی نار ته داخل شو نو دا کم نار دی دا نار قبر دی دا نار برزخ دی او هغه نار د آخرت چې دی هغه چې کله بیا حساب کتاب وشي نو بیا به خلک جهنم ته داخلېږي دا هغه برزخ والا عذاب دی فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم نفس بیان منتظوی د خپل ځان لپاره ما سوا د الله رب العالمین نه څوک مددگار چې د الله د عذاب نه بچ کړي وي او ویل حضرت نوح علیه السلام چې اے زما پروردګارا مپرې د ته په دې ځمکه باندې د کافرانو نه دیارن یو اوسیدونکي لره دیار معنا ساکنن فی الدار خدای پاک چې یو بندیکس نه پاتې نشي ځکه الله ورته وحی را لېږلی وه چې انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن چې چا ایمان راوړی دی هغې راوړی دی باقي ګوره نور څوک نه راوړي ښه نو خدای پاک چې نه راوړي او دوی دا مخلوق ګمراه کوي نو بس نورې غرق کړي
انك انتظرهم وتحقیق سرت چې یا الله کچرتا پرې خو د دوی لپاره په دې مقدس مکه باندې ندی و گمراه کی هغه بندگان استالرا ولا یلدو او نبذیږي دوی هغه نور بچو لرا الا فاجرا کفارا لكن فاجران او کافران لرا دینه چې کوم پیدا کیږي هغه هم ټول د فعل می کافران او فاجران بدکار وي او اے پروردگار دما بخشش وکي ماتا او دما مور او پلار تا ولي والديه ذکر کانا مسلمین نوح علیہ السلام دواړه والدین چې دا مسلمانانو خدای پاک دې د بخشش وکي او هر هغه چا چې داخل شوی دی ولمن دخل بیتیا او هر هغه چا چې داخل شوی دی کور زما ته په حال کې چې هغه مؤمن دی او د پاره د ایماندار سړو او د پاره د ایماندار زنانو او نه سیوا کوي ته یا الله دې ظالمانو کافرانو ته الا تبارا من هلاکن لكن هلاك عمر بعد إلى بسم الله أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا دا سورة القرآن المجيد دين دي سورة الجن جن وی پیریانو تا او بدیکم د پیریانو داغي تذکرہ دا داغي د ایمان راوړو د قرآن دا اوریدو او بیا خپل قوم ته داغي د تبلیغ او د نصیحت کولو داغي چې کوم نه بیان دی ځکه سورۃ دا ویل کېږي سورۃ الجن دا هم مکی سورۃ دی نو بده کې هغه مضامین ثلاثه بیان شوی دي او داغي دو اثبات تبار الله رب العالمین د پیریانو واقعا را نقل کړی ده یعنی بیان د توحید دی فی ضمن قصه الجن الله یو ګور پیریان چې هغه تاسو نه کمزور مخلوق دی ځکه انسان اشرف المخلوقات دی او الله تعالی فرمایي چې هغه هم د الله تعالی د توحید چې غواړي دا نو پاغي باندې ایمان راوړو او تاسو ځان ته اشرف المخلوقات وای او دیر ستې باره کلام مو اوریدو او الله تعالی فرمایي په تاسو باندې اثر نه کوي اوس په دې صورت کې مخکم چې کوم نه نو قیامت د هغه بیان شو او هغه طرف ته په سورۃ نوح کې د هغه تذکرہ راغله چې فادخلوا نار او دلته کې چې کوم نه په دې صورت کې هم الله رب العالمین فرمایي چې دغه ایمان او دغه اعمال دا واسطه لپاره د قیامت په ورځ د نجات یو سبب ګرځي او کچره دغه د ایمان او د عمل صالح داغه یعنی چې کوم نه سرمایه نه وي نو بیا په هغه ورځ باندې ناکامي هغه تاسو لپاره مقدر ده نو الله رب العالمین هغه د توحید او د رسالت او د معاد داغه د اثبات لپاره په دې صورت کې هم دغه آیات مبارکه را لېږلي دي او څنګه چې مخکې بیان شوی چې د پیغمبر علی السلام د بعثت نه وړاندې پیریان به برتل او د غیب او اخبار چې فرشتو ته به حواله کېدل یو خبره به واورېده او بیا به وسره یو کم سل دروغ میلاو کړل او کاهنان او نجوميانو ته به راوړل نو خلق او باغی باندې اعتماد کو یو خبره برښتیا وا هغه به د نجوميان او دا چې کوم نه کاهنان چې دي عالم الغیب دي دا عقیده جوړه شوی و د پیغمبر علی السلام په بعثت سره هغه سلسله چې کوم نه هغه رکاو شو دي چې وبرتل نو ستوري او بسرا خوشي کېدل او باغی باندې به ویشتل نو پیریانو آپس کې میټینګ وکړو چیرې دا معلومات کول پکار دي چې په دنیا کې څه داسې حادثه رونما شوې ده چې موږ په اسمانونو باندې بن شوي نو مختلف وفدونه تشکیل کړل مختلف علاقو ته نو یو وفد کې تهامه تراغه د عربو علاقې ته د نصیبین د یمن د علاقې یا د نینوا د عراق د علاقې جناتو داغي تشکیل بګې دی خواشي نو پیغمبر علی السلام بطن نخله کې یا په نخله کې یو مقام دی التیموس پڑھاو او د سحر مونږ پڑھاو او قران شریف الوستو نو دې کې دا پیریانو د پیغمبر علی السلام تلاوت واوریدل یو بل تویل کراشه هغه مونږ وی په دنیا کې څه حادثه شوې ده او داغه د وجه مونږ په اسمان بن شوې هغه دقه کلام دی ښا نبی د پیغمبر علی السلام کلام واوریدو او به باغی باندې ایمان راوړو او به خپل قوم ته تبلیغ وکړو او بیا د هغه نه پس مختلفو موقعو باندې د دې وفدونه هغه راغلي نو اصل کې دا شهاب الثاقب چې ورته وي چې د اسمان کې ستوره په منډه باندې لاړ شي نو دا د پیغمبر علی السلام د بعثت نمخ کې هم دا غي ثبوت شته خو د پیغمبر علی السلام د بعثت نه پس دا شهاب الثاقب ډیر زیات شو دغه چې یو هغه دي چې هغه تبعی الله رب العالمین پاګې باندې خپويږي په سیارات او ستارات کې خپل یو نظام دی نو باغی کې څوک په ځای ولاړ دي څوک ګرځي څوک په یوا څوک په بل لکه څنګه انسانان مختلف دي رنگونه مختلف دي جبه مختلف دي د ستورو ډیوټیانه مختلف دي خدا ډیر ستوري چې دي هغه ته دغه ډیوټي حواله شوی و چې فرشتو باغی په هغه شیطانانو پسې او هغه پیریانو پسې وروشتل
نو حدیث شریف کې راځي چې هغه هلاک شي او یا چې کوم دین هغه لیونی شي. نو الله رب العالمین فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم قل اوحي الی تو فرمایا پیغمبر علیہ السلام نو دا اثبات د رسالت شقل وی تو وایا. نو پیغمبر علیہ السلام د الله رب العالمین نبی دی او رسول دی چې وحی کړي شوی د په طرف زما باندې چې بتاقیق سره شاندار دی چې اورې دی اوس کسانو د جناتو نفر من الجن یا نه کسان دي یا لس کسان دي یا مختلف اقوال راغلي دي. هغه کسانو په جناتو کې نو ویلي ودوی چې بتاقیق سره مونږ واورې د قرآن عجبا یو عجیبه قرآن لرها چې هغه هدایت کی خلق ته په طرف دا غنی غلار باندې مونږ ایمان راوړو پاغي باندې او هرگز مونږ نه شریکو په پروردگار خپل سره احد. وګوره پیریان دونه تکړه شو هغه مونږ بس د یو الله عبادت وکړو او مونږ د الله سره بل څوک نه منو. وانه تعالی جد ربنا او بتاقیق سره شاندار دی چې اوچت ته هغه عظمت د پروردگار زمونږه د الله شان ډیر لوی دی او نه دی نیولې الله رب العالمین نه زوجی لرا او نه اولاد لرا او په تحقیق سره شاندار دی. کان یکون سفیهنا چې ویل به هغه قمقل زمونږه په الله رب العالمین باندې شططن هغه وینا لرا چې هغه وینا به د دروغ وا شططن یعنی کذبا پیریان وی چې په مونږ کې کم بے وقوفه خلق وو بے وقوفه پیریان نو ته ګور هغه په الله باندې دروغ جوړول او هغه دروغ داو چې یا د الله اولاد شته یا د الله تعالی شریک شته. څنګه چې په انسانانو کې بے وقوفان او پاگلان او گمراهان شته نو باقي کوم د قشان دي گمراهان دي. نو دا کوم چې مؤمنان جنات کې ندي باغی تعجب کیخه. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ او په تحقیق سره موږ خدا ګمان کړو چې هرگز بنوي دا انسانان او دا پیریان په الله رب العالمین باندې دروغ لرا. وسره ته پته ولګېدله چې په انسانانو کې دروغ جن شته او په پیریانو کې دروغ جن شته. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ او په تحقیق سره شاندار دی اوس سړی دا په جاهلیت کې دستور خلق وای فلان کې دی کې لکه اوس ډېر خلق دا تصورات فلان کې کنده درنه ده او فلان کې ځای نو ټیک ته پیریان شته دي او داغه مضرات او داغه شیطانتونه اغم شته لکه باغی کې خبيث جنات موجود دي. خدا رستو کار چې کم کو نو دا د اسلام نه خلاف جنات وجود خوشتا خو په جاهلیت کې چې وسوک په یو کنده ورته یا په یو ځنګل ورته او یریده بچ بدی کې هو پیریان نو دی کفارو او دی گمراهانو دی بلاول س کلمات وی بزان به دم کوکه سبه وی اعوذ بسید هذا الوادي من شر سفهاء هذا الوادي. وی مونږ چې کوم دی د دې ځنګل او د دې صحرا چې کوم سردار دی د جناتو چې کوم مشر دی نو مونږ دا غ په نوم باندې پناه غواړو دا غ به وقوفانو د دې میدان نه. نو دې خیال بداو چې مونږ دا وایو نو د پیریانو چې کوم مشر دی نو بیا هغه زموږ سپورټ کوي ښه بیا هغه وایي چې وایي مانه پناه غوښتلې ده نو د خپل کشران به پوهې کی چې لکه دې سړي ته دې مسافر ته ګورې تکلیف مو ورسوي ښه. نو چې کله پیریانو دا خبره واورېده نو د هغې شمله نورم جګه شوه. هغې به وي صدنا الانس والجن وی مونږ د پیریانو خو د پخوانه سردارانو او اوس مونږ د انسانانو سرداران شو ښه ځکه انسانان هم زمونږ نه پناه غواړي. نو الله تعالی دې خبرې په هغې کې هغه تکبر نورم سیوا کړ. وانه کان رجال من الانس او په تحقیق سره شاندار دی چې اوس سړي په انسانانو کې چې هغې به پناه حاصلوله په هغه سړو د جناتو سره نو فزادوهم رهقا سیوا کړه دغه انسانانو دغه پیریانو لره رهقا یعنې طغیانا هغه سرکشۍ لره نور هم په تکبر کې غټ کړل. وانهم ظنوا او په تحقیق سره دوی ګمان کو لکه څنګه چې تاسو ګمان کوئ کما ظننتم یا اهل مکه الله وی اغیم داسې ګمان کو لکه څنګه چې تاسو ګمان کوئ اے د مکې خلقو الله یبعث الله احد چې هرگز برا پورته نه کړي الله رب العالمین یو کس لره یعنی بعد الموت بعد الموت بینما وانا لمسنا السماء فوجدناها او پیریان یو بلته وي په تحقیق سره مونږه ګوتې وروړې اسمان لره لمسنا السماء اسمان مسکو ځانم هغې ته ورسو نو فوجدناها نو پخوا خو به داسې چې مونږ اسمان ته ورسېدو نو بیا به مونږ برم ختو مونږ الله تعالی دا طاقت را کړی و
او دا په چې موږ اسمان لګوتې ورولې دومره سخته څوکۍ په ولاړه ده د فرشتو دومره چوکیداران په ولاړې دي چې دا چاپلار باغې ته وخېږي بعثت محمدي سره دغه شی ټول بند شو نو مونږ ګوتې ورولې اسمان لره نو فوجدناها ملئت حرسا شدیدا بیا مونږ اسمان چې هغه ډک دی په چوکیدارانو سره حرس جمع د حارس ده حارس وی چوکیدار ته څوکۍ کوونکي ته په سین سره یو په سا سره د حارس خو بیا کرونکي ته زمیدار ته وي حرسا شدیدا هغه څوکۍ مضبوطې سره فرشتې په ولاړ دي وشهبا او دارنګ په هغه ستورو سره په هغه لمبې د ستوري سره شهب جمع د شهاب ده دا ستوري چې داسې لمبه وکړي دغې ته شهاب ویلی کېږي یو شغلی وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع او په تحقیق سره ومونږه چې مونږ به کېناستو په دغه اسمان کې په هغه ځایونو کېناستو د اورېدو کې زمونږ خپلې مورچې وي مونږ به هلته کېناستو د ملایکو خبرې به م اورېدې او بیا به م نجومیانو کاهنانو ته وړې څه دروغ او څه رښتیا خو عجیبه خبره ده اوس هغه ټوله سلسله بنده شوه فمن یستمع الآن هر هغه څوک چې واوري چې هغه غوږ دي هغې ته اوس یستمع الآن موجوده پوزیشن وی دا دی چې څوک هم د ملایکو خبرو ته غوږ دي نو دی بیا مومي د خپل ځان لپاره شهابا یو شغلې د اور لره رصدا چې هغه بالکل تیاره وي نو ستوری پرې راخوشی شي یا لیونی شي یا مړ شي وانا لا ندري او په تحقیق سره مونږ نه پوهېږو پیریان یو بل ته وایي ښه چېرې دا نوي کوم حالات راغلي دي بعثت محمدي شوی دی خو چې دا د خیر خبره ده که دا سره شر خبره ده معلومات یې پکار دي نو بیا معلومات کړي دي نو پته ولګېدله چې شر نه و هغه خیر هی خیر و الله تعالی خپل نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم هغه چې کوم دی رحمت للعالمین دنیا ته مبعوث کړی و چې د یو الله د بندګۍ خلقو ته دعوت ورکړي او دا د پیریانو متعلق او د ملائکو متعلق او د معبودان باطله او متعلق چې کوم اعتقادات باطله دي د هغې صفایه وکړي وانا لا ندري او په تحقیق سره مونږ ته دا علم نو چې آیا شر چې کوم دی اراده کړی شوی دی د ځمکې په خلقو باندې او که نه اراده کړی دی په دوی باندې پروردګار د دوی رشدن یعنی خیرا خیر لرا وانا منا الصالحون او پیریانو په تحقیق سره په مونږ کې سنې نیکان خلق شته صالحون او بعضې په مونږ کې هغه خلق دی دون ذالک چې هغه ما سیوا د دې نه دي یعنی کافران او بدکاری خلق اندازه شته خیر او شر دواړه پهلو مونږ کې شته كنا طرائق قددا او مونږ چې کوم دی نو هغه جماعتونه مختلف طرائق قددا فرقا مختلفه مونږ مختلفې فرقې یو وانا ظننا انسانانو کې فرقې دي جناتو کې فرقې دي وانا ظننا او په تحقیق سره مونږ دا ګمان کوو او دا مونږ وی چې الله نعجز الله فی الارض ولن نعجزه هربا چې په تحقیق سره مونږ به هرګز عاجز نه کو الله رب العالمین لره پزمکه کې او هرګز به مونږ عاجز نه کو الله رب العالمین لره هربا پتیخ باندې چې ګنې مونږ ته اسمان ته وتختفه اوس پته ولګېدله چې یاره زمونږ ایمان او زمونږ عقیده دا ده وانا لما سمعنا الهدى او په تحقیق سره مونږ په هغه وخت کې چې واورېدو هغه هدایت لره چې قرآن پاک دی مونږ ایمان راوړه په هغې باندې هر هغه څوک چې ایمان راوړي په پروردګار خپل باندې نو نه به یېرېږي دی بخسا یعنې نقصا نه د کمي نه ولا رهقا او نه د زیاتي نه الله بوله پوره د خپل ایمان او د عمل بدله ورکوي نه پې زیاتې کېږي او نه پې کمې کېږي وانا منا المسلمون او په تحقیق سره بعضې په مونږ کې هغه تابعدار دي او بعضې په مونږ کې القاسطون هغه ظالمان دي څوک د ایمان په لار روان دي او څوک د ظلم او د بېایمانۍ په لار روان دي پیریانو کې دواړه طبقې دي بس هر هغه څوک چې هغه اسلام راوړو او ګردن نهاد شو نو فاولئک تحروا رشدا نو دغه کسان چې دي دا مسلمانان پیریان تحروا رشدا نو دوی قصد وکړه د هغه خیر او د هدایت دي د هدایت په لار روان شو واما القاسطون او هر چې هغه ظالمان او هغه بې انصافان خلق دی په مونږ کې نو هغوی د جهنم دپاره خشاک دی ځکه چې هغوی کافران دي نو جهنم ته به ځي وان لو استقاموا على الطریقة د مینځ کې الله رب العالمین فرمایي چې څنګه پیریان د الله رب العالمین د نعمتونو دا چا چې ایمان راوړه قدردانه طبقه ده
الله یې پکار دا چې اهل مکه هم قدردانی وکړي الله به نعمتونه کړی دي مادي روحاني به انکار ولي کوي وان لم استقاموا على الطريقه او دا خبره ده چې کچري دا اهل مکه ټینګ او نیک پاتې شي پاغلار د اسلام باندې على الطريقه ان على دين الاسلام ولا اسقيناهم ماء غدقا خامخا وبسكو من بدی باندې هغه وبو ډېری غدقا كثيرا الله یوس په قحطونه راځي وبنه ملاويږي خوراک نه ملاويږي بیا بوتار سره ملاوي لنفتنهم فيه دې د بار آزمایش کومه بدی باندې پدې کې د نعمتونو ټول امتحانات دي او هر هغه څوک چې اعراض کوي دا ذکر او دا یاد د پروردگار خپلنا د الله توحید او قران نه مني نو يسلكه عذابا صعدا داخل بکی الله رب العالمین دلر باغ عذاب باندې صعدا ان شاقا ډیر سخت عذاب دی او بتحقیق سره دا جماعتونه چې دا د الله رب العالمین د پاره دي مساجد دا د الله رب العالمین د عبادت مرکزونه دي نو پس دا ثم بل سره د الله رب العالمین احدا یو کس درهم عبادت صرف د یو الله کوي د پیریانو تعلیماتو نن دا معلومه شولا او د الله رب العالمین د قران حکم هم دا دی وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا دې دوا تشریح مفسرین ذکر کړی دي یا خدا وا چې پیغمبر علیه السلام کله هغه د نصیبین او د نین واده علاقه هغه جنات ته دعوت ال الاسلام ورکو نو هغه دومره اسلام طرف ته راغب شو او آماده شو چې پیغمبر علیه السلام باندې ډلې ورکل او بیا به ایمان راوړل نو بیا معنا دا چې وانه لما قام عبد الله او بتحقیق سره شان دا چې هر کله ودرید هغه بنده د الله رب العالمین چې رسول الله مبارک دی يدعوه چې هغه بلنه ورکوله په طرف د الله رب العالمین باندې دې پیریانو ته نو کادو یکونون علیه لبدا نو نذیو دغه چکم دی دغه پیریان چې شو دوی په پیغمبر علیه السلام باندې لبدن یعنی قد فقط باندې څه مطلب یعنی پیغمبر علیه السلام سره قد فقط ادریدل او داغه په دعوت باندې لبیک وی اصل کې لبد چې دا په عربی کې وی لمسی ته دا لمسه چې وی نو دا د ویختو نه جوړ دی او که تاسو ته خیال نو هغه لمسه هغه بار برخ کړي رامات کړي نو الله تعالی وی دقه شانته دین سم را برغو ځکه چې یو ډله وردا ایمان راوړه بل ډله وردا ایمان راوړه بل ډله وردا ایمان راوړه د دې پیریانو مثال داسې وکړه او یا دویمه تشریح دادا چې پیغمبر علیه السلام بکله ودرید او کفار او مشرکین ته د الله قران بیانو او دعوت ال الله به ورکو نو دی په هغه باندې ډلې ورتل او اذیتونه به ورسول چا به ته خبرې کولې چا به شپېلی وهل چا به شور کو او چا به نعوذ بالله کنزل ویل کول نبی معنا دا چې وانه لما قام عبد الله او بتحقیق سره شان دا چې هر کله ودرید رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله غبندا چې دعوت ورکو په طرف د الله رب العالمین باندې کفار ته نو نذیو دا کافران یکونون علیه لبدا چې شدوی په پیغمبر علیه السلام باندې ډلې الته پیریان ډلې شو هغه ایمان راوړو او اوس کافران ډلې شو اذیت ورته رسیږي لبدن قل انما ادعو ربي تو فرمای پیغمبر علیه السلام چې خبره دا بلنه ده چې دعوت ورکوم په طرف د پروردگار خپل باندې او د شریکوم دا الله رب العالمین سره یو مخلوق لرا تو فرمای پیغمبر علیه السلام چې په تحقیق سره زمالک نه انصاف لپاره د ضرر رسولو ولا رشد یعنی ولا نفعا او نه د فائدې رسولو دا د الله په اختیار کې او تو فرمای پیغمبر علیه السلام چې په تحقیق سره هرگز بپنا رانه کی مال د الله رب العالمین نه یو کس ان عصيته کبل فرض تاسو ما ته وای زمون د لار ترا وړه نو کما نه فرمانی او سو په اخلاص کی او هرگز بیانهم زما سوا د الله رب العالمین نه ملتحدا یعنی ملجا یو پناګه لرا الا بلاغ من الله ورسالاته لكن دا یو تبلیغ دی د جانب د الله رب العالمین او دا پیغامات د الله رب العالمین زما ډیوټي دا د الله حکم د الله پیغامونه هغه به در رسول او هر غصوب چې نافرمانی وکړه د الله پاک او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نو پس په تحقیق سره هغه د پاره اور د جهنم نه خالدین فیها ابدا هغه د قیامت ورځ ته را یاد کړه چې دی به همیشه یې پاږي کې همیشه لپاره حتی اذا راوا ما يوعدون
تر دې چې کله وګوري دا کافران هغه عذاب چې داغي وعده کولې کېږي د دوی سره، نو زرد چې دی به معلومه کی چې څوک دې کمزور په اعتبار د مددگار سره او څوک دې کم په اعتبار د شمار سره. دی به کله وی پیغمبر علیه السلام همړه یو سړی دی او یا لکونته مسلمانان دي او موږ دون ډیر یو موږ به ختمو، او بل دا چې دوی به وی موږ مضبوط یو او دې کمزور دي. نو الله یې دا قیامت کې پته ولګي چې څوک چې کم دې پشمار کې لګ دي او څوک ډیر دي او څوک کمزور دي او څوک زورور دي. قل ان ادري قريب، تو فرمایا پیغمبر علیہ السلام ان په معنا د ما نافیه سره دی، ما ادري ما د علم نشتا چې آیا نږدې دې هغه عذاب چې داغي وعده کولې کېږي تاسو سره او کنه ګرځي الله داغي لپاره پروردگار زما آمدن یو مسافت لرا او یو اجل او نیټه لرا، ما د علم نشته چې عذاب کله راځي. دا الله په علم کې دی. عالم دی الله رب العالمین په غیب باندې، نو اطلاع نور کې الله رب العالمین په غیب خپل باندې احدا یعنی احدا من خلقه یو کس د مخلوقات خپلتا دغه عذاب راتل یا قیامت راتل د دې تعلق د غیب سره دی او عالم الغیب الله دی. که الله رب العالمین وغواړي نو خپل یو رسول تا او یو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې څومره اخبار د غیب هغه ورکول غواړي، لکه پیغمبر علیه السلام بلا شی پیشن گویا نکړي دي قیامت د نږدې بدا کیږي دا بکیږي یا هغه موجوده وخت کې چې کوم د پیغمبر علیه السلام دور مبارک نو بلا پیشن گویا نکړي. قیصر او کسرا به کوم نه داغي تختونه به کوم نه ما صحابه کرام ولا سنت راضي هغه ټول الله رب العالمین پورا کړی. خدا دې چې دا اطلاع علی الغیب دا انباء علی الغیب دې ته علم غیب نه ویل کیږي. دغه چې په علم غیب کې شرط دا دی چې هغه کلی وي او هغه محیط وي او بغیر چې کوم نه هغه د واسطې نه وي. الا من ارتضى من رسول، لكن هر غسو چې وخت الله رب العالمین یو نبی او یو رسول علیه الصلاۃ والسلام لرا او الله هغه ته غیب یو خبر ورکړي د فرشتي په ذریعه سره یا براه راست، نو هم د الله خو خدا وګوره بیا الله رب العالمین د هغه خبر او د هغه وحی دومره حفاظت کوي چې کله دا وحی د فرشتي د الله نراخص سره او پیغمبر علی السلام له راوړي یا بل نبی له، نو شاته مخ کې ورپسې فرشتو داغي دسته ولاړی ښه چې چرته څوک شیطان هغه په مینس کې هغه چې کوم دنو مداخلت ونکي او محفوظ منه عن هغه وحی د الله نبی ترا ورسي. الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه، استتاخير سر الله رب العالمین چې دی هغه رواني په مخ کې دا هغه باندې او پرستو دا هغه باندې رصدن هغه نگران او فرشتو لرا د فرشتو دستي ورسره، لکه څنګه چې دنیا کې مونږ او تاسو ګورو یو معمولی غونډه شه دی چې نسبت خا کرا با عالم پاک، خو چې کله بینکونو ته تنخواګانې راوړي نو هغه گاډي دا غینه مخ کې ورستو چې کوم نه هغه پولیس رواني ها او ډیر په محفوظ طریقې سره یا بل داسې او محفوظ شي نو خلک دا غي د حفاظت لپاره، نو دا خو الله رب العالمین فرمایي چې دا خو هغه وحیدا چې هغه د تمام کائنات روح دی، نو دا غي الله تعالی ډیر حفاظت کوي. ومن خلفه رصدا یعنی حفظه من الملائکه هغه نگرانان فرشتي هغه وسره ليعلم ان قد بلغوا رسالات ربهم، د دې لپاره چې معلومه کی ان قد ابلغوا الله رب العالمین ته مخکنه معلومه ده چې دا واضحه چې ټول دنیا ته ان قد ابلغوا رسالات ربهم په تحقیق سره شان ده چې رسول دې چې کوم دې دغه پیغمبرانو او دغه فرشتو هغه پیغامات د پروردگار د دوی، نو فرشتو پیغمبرانو ته پیغامات راو رسول او بیا پیغمبرانو انسانانو ته الله تعالی پیغامات ورسول. واحاط بما لديهم او راګیر کړه دی الله رب العالمین هغه ټول سیدونه چې کوم په د دوی باندې الله تعالی علم پاغي باندې محیط دی. واحصى كل شيء عددا او شمارل دی الله رب العالمین هغه عدد د هر یو شی لرا، دا عددن تمیز دی چې تمیز د نسبت د فعل نه فاعل د فاعلی او نسبت د فعل نه مفعول د مفعولی، مدې ده کدا د نسبت د فعل نه مفعول ته نو دا مفعول شو، یعنی واحصى عدد كل شيء كل شيء الله تعالی شمارل دی عدد د هر یو شی، که انسانان دي که پیریان دي که داغي اقوال دي که افعال دي الله ته ټول معلوم دي او داغي مطابق او د مجازات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المزمل قم الليل الا قلیلا. دا سورت د قرآن حکیم د دینم د سورۃ المزمل. ځکه مزمل چې په اصل کې دی متزمل، یعنی اپنے آپ کو کپڑوں میں لپیٹنے والا ہے، خپل ځان نه کپڑے تاوون کې، ځان په کمبل کې پټون کې. دا مزمل مو یو دیتا مدثر مو. دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام القابات مبارک دي. دغه پیغمبر علیه السلام چې کله غار حران راغی او ابتدا د وحی وا، نو پیغمبر علیه السلام یې زملونی زملونی، ما کمبل باندې ما باندې واچوي، ما پټ کړ. فإني خشيت على نفسي، ز بزان باندې وېریدم. بیا ته خدیجه بیبي هغه ته تسلیم ورکړه. نو الله رب العالمین دلته کې د پیغمبر علیه السلام هغه صفت مبارک ذکر کړی دی او چې کوم احکامات شرعیه دي هغه په دې کې بیان کړی دي. سورۃ ته ویل کېږي سورۃ المزمل. دا مکی سورۃ دی، قبل الهجرت نازل شوی دی. نو زیات مضمون د توحید، د رسالت او د بعث بعد الموت دی. او یو ابتدایي حکم چې کله صلوات خمسه مفروض شوي نو په مسلمانانو باندې او په پیغمبر علیه السلام باندې تهجد مونځ دا فرض و. نو دې کې د تهجد د هغې مونځ بیان دی. او پیغمبر علیه السلام کله به نیمه شپه او کله 2/3 او کله 1/3 دا به د الله په عبادت کې تهجد کې ولاړو، او د قرنګ صحابه کرام به هم ولاړو. نو بعد اوقاتو کې شپې مبارکه به اوپر سي دي. نو بیا الله رب العالمین مهرباني وکړه او چې کله صلوات خمسه د هغې فرضیت راغې، نو د تهجد دا فرضیت چې دی نو هغه ساقط شو. او بل د هغې په هغه مقدار کې هم الله رب العالمین سهولت راوسته. الله وی ځکه بعضې مسافر وي، بعضې پکې مریضان شته او بعض سره بل یو تکلیف وي، نو په هغې کې خو بیا دونه شپه تهجد نشي کېدی. الله وی خیر دی فقرؤوا ما تیسر من القرآن. نو هغه وجوب هم ختم شو، استحباب د هغې باقي پاتې شو. نو الله رب العالمین فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المزمل، اے په کمبل کې ځان غفتون کیا، یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قم اللیل الا قلیلا، ادریگا تا ټول شپه، الله ته ټول شپه ودرېږه، الا قلیلا لیکن لږ غونتا. مثال په طور 1/3 مو ودرېږه، نو 2/3 ودرېږه. نصفه دا د هغې بیان دی، نصفه نیمه د هغې، نو 1/2 به الله ته ولاړې او 1/2 آرام کوئ. ابتدا کې مسلمانانو ته حکم دا و نصفه او انقص منه قلیلا، او یا کم که د هغې نه لږ غونتا. نو چې د نیمې نه کم شو نو خو 1/3 چې د هغې نه کم شو. او زد علیه، او یا سیوا که په دغې نیمه باندې، نو چې د نیمې نه سیوا کې خو بیا 2/3 شو. نو دا 3 طریقې شوې. الله تعالی وی تهجد به کوئ پیغمبر علیه السلام او د هغه امت، او الله ته به ودرېږئ په مانځه کې، خو څونه حصه به ودرېږئ. نو 3 طریقې شوې، یا نیمه شپه، یا د نیمې نه کم 1/3، او یا د نیمې نه سیوا مثلا 2/3. او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا، او په قلاره باندې لوله قرآن پاک لره، په قلاره لستو سره، ترتیل آرام سره قرآن شریف لوستل. انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، په تحقیق سره مونږه را نازلونکي په تا باندې یو درنې وینا لره، قولا ثقيلا، هغه د قرآن پاک وینا ده. ځکه دا ډېر لوی، او لا اله الا الله محمد رسول الله دا ډېره درنه کلمه ده. پیغمبر علیه السلام ته به وحي کېدله، نو بعضې اوقاتو کې هغه څاروي باندې به ناست و، نو هغه به د ډېر زور نه کېناسته. انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئة الليل. اوس الله تعالی د هغې حکمت ذکر کړي چې دا د شپې تهجد دا ټیم د الله د عبادت لپاره ولې موزون دی. الله وی شپه کې خاموشي ده، اوازونه نشته، شور شرابه نشته، د ورځې خو بلا زوږونه او شورونه. او بله دا د پیغمبر علیه السلام ته الله تعالی فرمایي چې د ورځې ستا نور مشاغل ډېر زیات دي، تبلیغ، دعوت الله او خلق د الله دین ته رابلل. او د شپې چونکې دغه سلسله نه وي، نو د شپې بیا الله ته ودرېږه. نو تعلق چې کوم دی نو هغه د خالق سره هم، یعنی د هغه په عبادت باندې، او د مخلوق سره هم د هغې په تربیت او د هغې ته په دعوت باندې. ان ناشئة الليل، په تحقیق سره دا بیداري د شپې چې دا ناشئه، چې د شپې څوک راپاڅي او ځان بیدار کړي او ملا وتړي او الله ته ودرېږي. او بیا قرآن مجید ویلي هي اشد وطئا، نو دا ډېر محکم دي په اعتبار د تاثیر سره. وطئا اصل کې وطئ وي موافقت ته،
او چې د شپې سره تلاوت کوي یا دعا غواړي یا مناجات کوي او یا نور د الله په عبادت کې مشغولي نو کار خبره د توجه ډیره زیاتې په نسبت سره ورځي ده نو د جبې د زړه سره رشتہ ډیره مضبوطه اشد وضعا نو دا ډیر مضبوط دی په اعتبار دا تاثیر سره او په اعتبار دا موافقت سره او اقوم قیلا او دا ډیر سیده دی په اعتبار د وینا سره چې د شپې څوک راپاسي او تلاوت او دعاګانې غواړي الله تعالی وی دا وینا ډیره نیغه ده نیغه الله ترفیقه او د ورځې په هغې کې توجه لکه کمزوري کېږي لکه شور شرابه او نور مشاغل به ډېري ان لك في النهار سبحا طويلا فتحقیق سره ستا دپاره ای پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ورځې سبحا طویلا هغه مشغولتیا ډېره زیاته ده د ورځې خو ستا ډېر لوی مشاغل دي د دعوت الی الله او د تبلیغ د ناسو واذکر اسم ربک او ته یادوه هغه نوم د پروردګار خپل وتبتل الیه تبتیلا او ته منقطع شه په طرف د الله رب العالمین باندې په منقطع کېدو سره څه مطلب د مخلوق نظام راکټ کا الله ته توجه کړي ته وي تبتل الله تعالی طرف ته توجه کا یعنی توجه کا په طرف د الله رب العالمین باندې په توجه کولو سره او الله رب العالمین هغه ذات دی دا دلایل د توحید دي چې هغه پروردگار د مشرق او د مغرب دی لا اله الا هو فاتخذه وکیلا انستا غلر کارساز او تسلی پیغمبر علیه السلام ته ورکړي صبر کوه ته په هغه باندې چې وایي دا کافران هغې لره او پرې دوته دوی لره په هغه پرېښودو ښایسته و سره جمیلا لا جزع فیه ولا فزع چې په هغې کې فریاد نه بس د دوی معامله الله ته وسپاره وذرني والمكذبین ځکه مکي دور کې مشکلات ډېر زیات او ډېر سخت چې کوم دی نو هغه ماحول وذرني والمكذبین او پرېږده وما لره او دې خلقو لره دا کوم چې تکذیب کوونکي دي قرآن نه مني پیغمبر نه مني الله یې ماته یې پرېږده اولي النعمتې چې دا خاوندان د نعمتونو دي خوش عیشه خلق دي مالداران ومهلهم قلیلا او مهلت ورکه دوی ته لږه غونته وروسته د بدر ورځ پرې را روانه ده ان لدینا انکالا وجحیما په تحقیق سره په نزد زموږ باندې انکالا هغه هتکړۍ دي انکال قیودو ته ویلی کېږي عذابونه نو مراد ترې هغه هتکړۍ دي چې جیلیانو د جهنم ته واچولی کېږي وجحیما او په نزد زموږ باندې هغه اور د جهنم دی وطعاما ذا غصة او په نزد زموږ باندې هغه خوراکه ده چې هغه خاوند د دنختو د په مرۍ کې ذا غصة الله وی داسې خوراک بخوري زقوم وغیره چې په مرۍ کې به انخلي او داسې ازغیري حدیث شریف کې راځي چې وی خوري نو بیا تیریږي او نه به چې کوم بیا راوښکلی شي نو ختي وي وعذابا الیما او عذاب دردناک دی یوم ترجف الارض اوس دا به کړي د عذابونه په هغه ورځ باندې چې اوبه خوځېږي دا ځمکه ترجف الارض یعنې تزلزل الارض رجفه ویل کېږي حرکت او زلزلې ته نو اوبه خوځېږي دا ځمکه او دارنګې دا غرونه وکانت الجبال کثیبا مهیلا او ای به دا غرونه کثیبا هغه خټ د شګو کثیب ویل کېږي د شګو خټ ته مهیلا معنا سائلا چې هغه به راننېدونکی وي د شګو خټ چې داسې نرمې شګې څوک به خفه کېدي چې درز هغه ځای نه چې کوم دی نو ټولې خوري شي الله تعالی وي دا غرونه به دقه شان شي نن خو دومره غټ غټ شیطانونه دي څوک یې راتاولی نه شي په جبلونو باندې پکې کار کوي او ډزې پکې کوي او ماتېږي نه او الله تعالی په هغه ورځ د شګو خټ به جوړ شوي دا قیامت دی انا ارسلنا الیکم رسولا او په تحقیق سره مونږ رالیږلی او په طرف ستاسو باندې یو رسول عظیم الشان چې هغه پیغمبر علیه السلام دی شاهدا علیکم چې هغه ګواه دی په تاسو باندې قیامت کې او په تاسو باندې ګواهي کوي یا معلما لکم هغه ستاسو لپاره معلم دی تاسو سره دین تعلیمات کوي لکه څنګه چې رالیږلی مونږ په طرف د فرعون باندې هغه رسول او نبی لره چې حضرت موسی علیه السلام دی نو پس نافرمانی کړی و فرعون د هغه رسولنا الرسول الف لام عهدی دي نو پس راونیسه مونږ فرعون لره په هغه رانیولو وبیلا یعنی شدیدا په هغه سختو رانیولو سره چې هغه څو غرقېدلو فکیف تتقون ان کفرتم څرنګې به تاسو ځان بچ کوئ فکیف تتقون من العذاب دا الله تعالی هغې ته وعید ذکر کوي
سرنګ وتا سو بچ کې ځان لرد عذاب نه چې تاسو کفر کوي چې کم دې بدی دنیا کې یوم یجعل الولدان شیبا چې تاسو کفر کوي په هغه ورځ باندې چې ګرځي به هغه ماشومان لره بوډاګان هغه د قیامت ورځ ده ماشومان به باغی کې بوډاګان شي ځکه مونږ یې 50,000 کال ورځ ده بوډاګان خو څه کې چې د مرګ نه به هم واوړي چې مرګ شته نه مداسي یا خدا عبارت ده د شدت الحول نه هغه سختی به دومره زیاته وي چې ماشومان هغه په کې چې کوم دی بوډاګان کیږي او سپینګری کیږي به ډېر تکلیف د وجه نه او یادا چې کوم دی په حقیقت باندې حمل دی یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به او اسمان چې دی هغه به چې کوم دی کټ کېدونکي به منفطر معنی نه متشقق په دغه ورځ باندې با اسمان ټوکړي ټوکړي شي اذا السماء انشقت او دا وعده د الله رب العالمین کړي شوی دا په تحقیق سره دا چې قران حکیم او دا سورت چې دی نو دا یو یاد دهانی دا تذکرہ دا هرغه څوک چې غواړي په طرف د پروردگار خپل باندې نو دي سیلار لرا په تحقیق سره پروردگار ساچې دی یعلم انک تقوم ادنا په ابتدا د سورت کې راغلی وو چې الله ته بودريږي نیمه شپه یا 1/3 یا 2/3 اوس الله تعالی دا حکم څنګه مشکل دی نو خیر دی فقرؤوا ما تيسر من القران کله تهجد مو کې اغم کافی دی کم از کم 2 رکعات او اکثر عادت مبارکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم داو چې یو لس رکعاتونه به کول امام ابو حنیفه رحمه الله او مجتهدین فرمایي چې دا 8 رکعاتونه چې نو د تهجد او دا 3 رکعات چې نو د ویتنو عائشہ بی فرمایي پیغمبر علیه السلام په رمضان او په غیر رمضان کې وی دی یو لس رکعاتونه نه سیوا کول نو دا پیغمبر علیه السلام دا چې کوم دی صلات تهجد یعنی ښه یو صلات تراویح دی صلات تراویح وجودا دي هغه بیا پیغمبر علیه السلام کړی دي خو کله لګي کړی دي کله ډېری کړی دي خو بیا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې د صحابه کرامو په اجماع سره چې دا ټول قوي اجماع ده نو هغه اتفاق کو حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ مخکې کو او ته چې کوم دی قران شریف لولا او شل رکعات وکوي نو دا شل رکعات تراویح چې دي دا د ائمه اربعه دا دغه مذهب او دغه مسلک دی او دا دلته چې کوم اتره کا ترازی نو دا تهجد دی ان ربک یعلم انک تقوم ادنا فتحقیق سره پروردگار ساتي دی هغه عالم دی او پیجنې چې په تحقیق سره ته چې پیغمبر علی السلام ودریږي لګ کما حصہ من ثلثي الليل دا غدو درې حصو د شپې نه د 2/3 حصو د 2/3 نه کم حصہ ودرېږي نو د 2/3 نه کم نیمه هم ده او داغه نه کم 1/3 هم ده ونصفه او کله تودرېږي نیمه حصہ د شپې نو دا 1/2 شو وثلثه او کله تودرېږي درېمه حصہ د شپې نو قریب ثلثي الليل تا او دارنګ نصف او ثلث غدرې والا به راغلل او یوازې تنا بلکې وطائفه من الذين معك او هغه یو ډله چې کوم تاسو سره ملګری دي صحابه کرام او الله رب العالمین چې هغه انداز لګي د شپې او د ورځې دا نظام هغه روان کړی دی عالم دی الله رب العالمین لن تحصوه چې هرگز بتا سو طاقت ان لري دی دغه همیشه تهجد کول او همیشه یا نیمه شپه کول یعنی که شپږ غنټې د نو 3 غنټې به الله تعالی اړې کاته غنټې د 4 غنټې به الله تعالی اړې دا ډېر مشکل کار دی نو الله ته پته و چې تاسو دا طاقت نه لرئ نو بس رجوع کړه پر رحمت سره الله رب العالمین پتا سو باندې توبه قبول کړه ان تاسو نرم حکم راولې او هغه دا دی چې فقرؤوا ما تيسر من القرآن ولې تاسو هغه چې کوم آسان دی د قران مجید نه او هم د آیت نه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ استدلال کړی دی چې الله تعالی فقرؤوا ما تيسر من القرآن نو پته ولګیدل چې فاتحه علی التعین یا بل صورت دا په مانځ کې دا لازم نه دی یعنی واجب خو دمونږ وایو خو لازم معنا د فرضیت په لحاظ سره چې بغیر دا غینه به مونږ نه کیږي ځکه الله فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم ان سيكون منكم مرضى معلوم دا الله رب العالمین دا خبره چې په تحقیق سره شان دا چې کیږي او پتا سو کې سنې بیماران
وآخرون او نور سکسان بوی چاغي به سفر کې یضربون معنا یسافرون چاغي به سفر کې پزمکه کې اغي ولټي مهرباني د الله رب العالمین لا کار کسب لا او تجارت لبتلی دتوای فیشوي یو بیماران یو مسافر چې کوم د تجارت لپاره تللی دي او نمبر 3 واخرون یقاتلون فی سبیل الله او نور سکسان بوی چاغي به جنگي او جهاد بکی بلار د الله رب العالمین کې یو طرف ته جهاد هم کوي او بل طرف ته دا حکم هم دی چې د شپې به 3 غنټې ولاړې ښه بیا خو به جهاد کمزورې پاتې شي نو الله وسال دې کمزورو ته وکتل نو د دې وجه الله تعالی داغه مد نظر حکم راولېږي چې فقرؤوا ما تيسر من خیر دې نیمه شپه یا 2/3 یا 1/3 مو درېږي هغه حکم منسوخ شو اوس حکم دا دی چې لولې تاسو هغه چې کوم آسان دی د قران پاک نه سورہ کاتونه سورہ تلاوت باغی کې کولای شي او تاسو قائموي منزل را او ورکوي تاسو زکات لرا او تاسو قرض ورکوي الله رب العالمین دا قرض حسنه انفاق فی سبیل الله کوي او هغه چې وړاندې ولېږي تاسو غیرو د خپل نفسونو لپاره من خیر د یو نیک عملنا تجدوه ان تجدو ثوابه دغه آخرت کې عمل نه ملاويږي خدا عمل بدله ملاويږي بیا به مو تاسو هغه ثواب دا عمل رب الله رب العالمین باندې چې هغه ډېر بهترین دی او ډېر لوی دی په اعتبار د اجر سره او بخشش غواړي د الله رب العالمین ان الله غفور رحیم وګوره وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله بیا قیامت الله تعالی مخې تک چې ورځ را روانه د پاغي بتاو سره خپل اعمال او نتایج ملاويږي بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المدثر قم فانذر دا سورۃ د قران مجید د دینم د سورۃ المدثر دغه بدی کې د پیغمبر علی السلام دا صفت ذکر شوه دی چې هغه د مدثر او مدثر او مزمل نو دا دواړه هم معنا دي مدثر په اصل کې دی متدثر باب تفاعل دی او مزمل په اصل کې دی متزمل نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ځان نه کپڑا تاو کړه او ځان نه اسیم چې وسړی غمجن نو اکثر صادر واغوندي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې بوج ډیرو نو پیغمبر علیه السلام کمبل ځان باندې واچو نو الله رب العالمین دا آیتونه راولېږي یا ایها المدثر قم فانذر ستا ډیوټي خو دا نه ده چې ته په خپل چې کنه پیغمبر علیه السلام انی خشیت علی نفسی ستا ډیوټي خدا نه ده چې ته په ځان باندې په خپل یریږي بلکې ته خو به خلق یری قم فانذر تبلیغ شروع کا او دعوت الی الله شروع کا نو بده کې داغه بیان دی نو سورۃ تویل کیږي سورۃ المدثر دا مکی سورۃ دی قبل هجرت نازل شوه دی زیات مضامین داغه اقا مضامین ثلاثه دی او داغه د اثبات تبار دلایل دی او داغه چې کم دنو هغه یعنی الله تعالی عقلی دلایل پاغه کې زیات ذکر کړی دي مخکم چونکه دا ټول سورتونه په اعتبار د جزاء او د یوم الدین او د یوم الحساب په اعتبار سره زیات داغه ربط دی نو مخکم الله تعالی فرمایل چې تجدوه عند الله دا به د قیامت ورځي او دلتم دادا چې دا خلق ويروا او دوی تداوه فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير الله یو سخت ورځ روانه ده هغه د پاره تیارې وکي بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المدثر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اے پکمبل کے ځان پټون کیا را پاسے گا او ویر ودا خلق دا اللہ رب العالمین دا عذابنا نبدی کی اثبات دا رسالت هم شو وربک فکبر او دا پخفل پروردگار لوی او بڑائی بیان کا وثیابک فطهر او خپل کپڑے چی دی نو هغه پاکے کا ثیابک فطهر نو طهارت ظاهری او دارنګ طهارت باطینی هغه ټول چې کوم نه پدې کې راغلل یا وی د عربو په وخت کې دا چې کوم نه یو غلط رسم هم چې هغه به د تکبر د وجه نه کپڑا راخکل لکه وسم ډیر خلک داسې کوي ځان به صادر راکاګل یا پینسې راخکل چې بزمکه پرتی پیغمبر علیه السلام فرمایي ما اسفل من الكعبین من الازار فی النار دا کوم چې لاندې حصہ د تکبر علامه ده نو دا په جهنم کې سوځيږي نو الله تعالی پیغمبر علیہ السلام ته په ابتدائی آیاتو کې دا خطاب راولېګو چې د عربو د رسم او داغي د رواج مخالفت کرتے ہوئے ته چې کوم د خپل کپڑے پاکي ساته یعنی خپل لنګ او پرتوک چې کوم دنو هغه بر ساته وثيابک فطهر دغه چې برینو بیا پاکي او چلان دی بیا خو نجاست سره او زمکه سره هغه سره نږدې شو او یادار چې دا د منظر لپاره شرط دی وثيابک فطهر والرجز فهجر
رجز نه مراد پیغمبر علیه السلام حدیث مبارک دی چې دینه مراد دی بوتان. والرجز فهجر او دا بوتان چې دی پرې د هغې لره د هغې نه هجران اختیار کړه. پیغمبر علیه السلام خو مخکې نه هجران کو، خو معنا یعنی دم علی هجرانها، د هغې په هغه جداوالي باندې او د هغې نه په بایکاټ باندې همیشه پاتې شه. ولا تمنن تستکثر او احسان مکو په یو کس باندې چې بیا طمع د ډیروالي لري، چې یو سړي له زه ډېرې ولګوم، یعنې زه وله ولګوم نو چې کله بیا په ما باندې موقع راشي نو دی یو ماله د هغې نه زیاتې ولګوي. احسان چې چا باندې کوي د الله د رضا لپاره کوه، د خدای د رضا لپاره هغه پیسې ورکوه، د خپل دې لپاره نه چې دا بدل ترې نه جوړ کړي. ښه ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر او د خپل پروردګار د پاره ته صبر کوه. فاذا نقر فی الناقور نو داغه اعلی صفات عالیه دی پیغمبر علیه السلام ته او داغه په وساطت باندې امت ته داغه تعلیم ورکړې شو چې ځان کې دا صفاتونه پیدا کړي. الله وی یو ورځ را روانه ده چې څوک په دې صفات موصوفي هغه به کامیابی او چې څوک ته محرومي نو هغه به محرومي. فاذا نقر فی الناقور نو بس په هغه وخت نقر معنا نفخه، په هغه وخت چې کله پوک وهلی شي په شپېلۍ کې، ناقور نه مراد السور، اصل کې دا یو خکر دی او د هغې په شکل د وي دا ټول د انسانانو د ارواح چې دي نو د هغې په مقدار په هغې کې سوري دي. او چې کله اسرافیل علیه السلام دویمه شپېلۍ پوک وهي نو هغه ارواح به راودانګي د الله رب العالمین د علم او د هغه د قدرت مطابق او خپل خپل اجسامو ته او خپل خپل اجساد هغې ته به داخل شي. نو فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر نو بس دقه ورځ چې ده په دقه ورځ باندې دا یو ورځ ډېره سخته ده په کافرانو باندې، غیر یسیر او آسانه نه ده، سخته ورځ ده. په مسلمان باندې به الله رب العالمین آساني، ځکه دلته الله تعالی علی الکافرین قید لګولی دی. ذرنی ومن خلقت وحیدا دا بیا مخکې تیر شوي ولید ابن مغیره، چونکې ده به ډېر زیات مخالفت کو د پیغمبر علیه السلام او ډېر ادیب او ډېر فصیح او ډېر چې کوم دی نو شاعر، نو ده به مخالفت ډېر زیات کو. نو الله رب العالمین خصوصیت سره د هغه متعلق چې کوم دی نو هغه کلمات را لیږلي دي، خو باقي چې چا کې هم دا صفات موجود دي، که هغه ولید وي او که هغه بل کافر وي نو هغه د دې په ذیل کې او د دې په ضمن کې راځي. ذرنی ومن خلقت وحیدا، الله وی پرېږده ما لره او هر هغه چا لره چې پیدا کړی دی ما هغه لره وحیدا یوازې. معنا دا ده الله رب العالمین فرمایي چې دا ولید ابن مغیره دلته خو نن د سره مال دی اولاد دی او په هغې باندې فخر کوي، سبا قیامت کې به ایک یوازې ما ته تنې تنها ولاړي. وکلهم آتیه یوم القیامة فردا. نو ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا او ګرځولی دی ما د هغه دپاره ډېر زیات مال، مالا ممدودا اوږد مال یعنې ډېر لمبا چوړه مال دی ښه، او ګرځولی دی ما د هغه دپاره زامن شهودن چې هغه په کور باندې دي، بنین شهودن لس زامنې وو او هغه ټول ځوانان و طاقتور او ښه مالدار او ټول په کور و. ښه نو د قرآن حکیم نه دا پته ولګېدله نن سبا خو چې چا زامن باري په مسافرۍ نو خلک وي دا ډېر زنده‌باد دی، ښه دونه زامنې وي بار دي، حالانکه چا زامن په کور دي نو دا چې کوم دی نو هغه در حقیقت کې دنیوي لحاظ سره دا سړی کامیاب دی. ځکه چې په بار دی خو مطلب دا چې دلته ګزاره نه کېده نو ځکه بار تلي دي، او چې کله کور ګزاره کېږي نو بیا ټول په کوري. نو د زامن ټول په کورو، چرته سفر لا یا چرته چې کوم دی نو بل خوا هغه نه وتلي. وبنین شهودا او ورکړي دي ماده دپاره هغه زامن چې هغه ټول حاضر په کور باندې. ومهدت له تمهیدا او ما تیارې کړو د ده لپاره په هغه تیارولو سره. الله وی ټول نظام د کور د تجارت هغه مې ولا ټول برابر کړی و. دا خو الله تعالی ما یعنی دغه ورکړی دی، دا نعمتونه علما ورکړي دي. ثم یطمع ان ازید او بیا دې دا تمه لري کوي د اسلام او د دین مخالفت او د پیغمبر علیه السلام مقابلې ته بډې وولي دي، او الله وی دې دا تمه لري ان ازیدا چې زه به سیوا کم هغه مال د ده لره دیوی کې نور به ډېر شي. کله هېڅ کله داسې نه ده، الله یې با سر ته رسېدلی نور یې ولن نه ډېروم. ښه انه کان لآیاتنا او روایاتو کې راځي چې کله دا آیتونه راغلل نو د ولید مال په ځای باندې ودرېد. ښه د دې نه مخکې به روبه ترقی و، کاروبارونه تجارتونه او بزنس به یې ډېرېده،
او مال او سرمایه به ډېرې ده. او چې کله دا آیتونه راغلل نو بس لاول په ځای ودرېد او بیا په کمی شروع شو آخر سر یې وخوړو او بیا دیم برباد شو. کلا هیڅ کله داسې نه ده انه کان لآیاتنا عنیدا، په تحقیق سره دی زمونږ د آیتونو د قرآن پاک دپاره ډېر مخالف دی، عنیدن معاند دی، الله تعالی وی زدباز دی. سأرهقه صعودا، سأرهقه معنا سأکلفه، الله وی زرد چې زبا دی اختکم او مکلف بیکم صعودا جبلا من النار، دا په جهنم کې یو دغه دی غر دی غر. الله تعالی وی دغه غر ته به سیل مکمخه، نو دی غر ته بخیږي او رارغړي با، دی غر ته بخیږي او رارغړي با. سأرهقه صعودا انه فکر وقدر، او دا دومره زیات سزا ول الله تعالی ولي ورکي او دا تذکره ولي کوي. الله تعالی وی د قرآن متعلق ریمارکس ډیر غلط ورکړي وکړه، ځکه چې ټول کافران راغون شي او لاول مشوره کوله یاره وی داسې چللی چې حج را روان دی او د حج په موسم کې به د دنیا د ګوټ نه خلق راځي او هغوی به حج ته راځي او پیغمبر علیه السلام خو خامخا تبلیغ کوي، نو دی به وروځي او هغوی ته به دعوت ورکوي. نو کېدای شي بلا خلق هغه زموږ نه ځان طرف ته واړوي، نو دې څه علاج پکار دی چې دې میلمنو ته څه ووایو چې آخر دا څوک دی. نو چا به کې وي یاره داسې چل به وکړو چې څوک میلمانه راځي که نه مکې مکرمې په دې روډونو باندې به ودرېږو، په دې لارو باندې پلان کې بالته ودرېږي او ډینګې بالته ودرېږي، او چې څوک میلمانه راځي نو خلقو ته به وایي چې انه کاهن، دا زموږ په کلي کې یو صاحب راغلی دی او دا کاهن دی، قصې میسې کوي د عاد او د ثمود، خو ګورې پام کوئ مو ورځئ. نو بس دا په دې به خلاص شو. نو دا ولید چې دی ډېر ماهر و، شاعر و، ادیب و، او ډېر زیات چې کوم دی نو جهان دیده و. نو ده ورته وی یاره بس وی دا صحیح خبره نه ده، ځکه چې کاهنان د هغې چې کوم دی حالات چې څونه پمن او پلید پراته یي ښه نجومیان او کاهنان، او دا رسول الله مبارک چې دی اخو دومره پاک صاف او د پاک دعوت خلقو ته ورکوي، نو د دنیا هغه ټول میلمانه به تاسو دروغجن وګڼي ښه، نو ستاسو نه به نفرت پیدا شي. نو بل کس پکې رایې ورکړه بیا به داسې وکړو چې مونږ به ورته وایو چې دی چې کوم مجنون لیونی دی غوږو ته مک دی ښه. نو ولید په هغې باندې هم رد وکړو، وی دا خبر بالکل غلطه ده، د مجنونانو کلامونه تاسو اورېدلي نه دي او خو دومره فصیح او بلیغ کلام پیش کوي. که تاسو خلقو ته میلمنو د جهان ته ووایي چې دی لیونی دی، نو هغې خلق به وایي تاسو لیوني یې، دا هم څوک منلو ته تیار نه دي. نو یې بیا نو بل کس پکې رایې ورکړه چې یاره مونږ وایي دا شاعر دی او بس ټیک ته ځان له څه جوړ کړي دي او روزانه ځان له جوړوي، خو بس لګیا به یې تاسو ته غوږ مږ دی ښه. نو ولید ورته وی دا خبر هم قطعا غلطه ده، زما نه بهترین شاعر په تاسو کې بل څوک نشته ښه. شعر زه پیژنم، شعر څه ته وایي او د شعر څه حقیقت دی، ای والله که دا شعر وي. نو هغې ورته وی بیا ته ووایه. نو آخر نو هغه ورته بلا ساتې سر ښکته کړی و سوچونه یې کول بیا یې سر رابره کو، بیا به دې تندي باندې پولې جوړې کړې. قرآن حکیم هغه ټولې خبرې را نقل کړي دي ښه، په تندي باندې پولې جوړې کړې او مخې داسې ترش کو، ځان یې غوسه کو، او بیا چې کوم دی نو سوچونه او فکرونه او هغه یې کول. یاره زما خو دا خیال دی چې ورته به وایو چې ان هذا الا سحر یؤثر، دا پیغمبر علیه السلام چې دا ساحر دی او دا دی چې څه پیش کوي نو دا سحر دی، جادو دی ښه. او جادوګر هم داسې کوي، نو بس کله چې جادو وکړي نو کله دوه کسان په جګړه شي، کله د چا اختلافات پیدا شي، کله د چا محبت جوړ شي، او د ده په وجه هم بس زمونږ ټولې کورنۍ ورانې شوې، پلار مسلمان شي او زوی کافر جو جګړه ده، یو رور مسلمان شي او بل رور کافری جو جګړه ده، ښځه او خاوند په جګړه دي. نو موږ به دې ټولو میلمنو ته وایو چې دا یو ساحر دی او بس د ده سحر ته ګوره غوږ مږ دی ښه. نو ټولو خلقو به دې باندې اتفاق وکړه، وی د ولید صاحب دا خبره چې ده په دې باندې آمنا او صدقنا ده. لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله د حج موسم راغی او پیغمبر علیه السلام خپل فصیح او بلیغ کلام هغې ته پیش کو او د الله قرآن هغې ته پیش کو، نو ډېر خلق په هغې کې متاثره شو او ډېرو خلقو په هغې کې ایمان راوړو. د هغې هغه جال او د هغې هغه سازشونه هغه بیا ناکام شو، خو الله تعالی وی ده خو جال کېښوده که نه د اسلام خلاف. نو الله تعالی د ده ځکه تذکره به ډېره په قبیح الفاظو باندې کړې ده.
مخکې ورته ظنیم وي او نور هغه صفات ولا ذکر کړل او دلته دا وي دلته هغه سزا ذکر کوي. الله تعالی فرمایي انه فکر وقدر، په تحقیق سره دا ولید چې دی شان نزول هغه باره کې دی. باقي چې څوک هم د اسلام خلاف سازشونه کوي د کافران نو د هغې باندې دا سټ کېږي. انه فکر، په تحقیق سره د فکر وکړو، یعنی فی القرآن چې د قرآن ته آخر څه ووایو او د پیغمبر علیه السلام باندې صفت ورکو. وقدر، او د بیا یو اندازه ولګوله، ځان له یو سوچ جوړ کړه. فقتل کیف قدر، الله وی دې هلاک شي څرنګه اندازه یې ولګوله، ډېر غلطه اندازه یې ولګوله د پیغمبر علیه السلام متعلق او د قرآن متعلق. ثم قتل کیف قدر، او بیا دې هلاک شي څرنګه اندازه یې ولګوله، ډېره غلطه اندازه یې ورکړه. ثم نظر، او بیا د وکتل هغه ملګرو ته رابار شو، داسې هغې طرف ته وکتل ټول مجلس څخه. ثم عبس وبصر، ثم عبس رسول روان دی عبس وتولى، ثم عبس بیا یې تندې ترش کو، وبصر او انتهایی ترش کو. وجوه یومئذ باسرة، نو ډېر زیات دا ځان هغه قار کو غوسه کو. ثم ادبر واستكبر، او بیا د شاکړه ادبره ایمان طرف ته او پیغمبر علیه السلام ته توجه ورنکړه. واستكبر یعنی واستكبر عن الايمان، لوی وکړه د ایمان نه. او ولید چې خپل کوم ریمارکس ورکړو د پیغمبر علیه السلام او د قرآن متعلق، نو هغه دا و چې فقال ان هذا، یعنی ان هذا القرآن، چې نه دی دا قرآن شریف، لکن دا خو جادو دی، یؤثرو یعنی ینقلو، چې دا را نقل کولی کېږي د پخوانو نه. یو ته جادو خي، بل ته خي، بل ته خي، یو استادي شاګردي نه مشهورو ده، یو کاروبار دی نعوذ بالله. ان هذا الا سحر يؤثر، ان هذا الا قول البشر، او نه دی دا قرآن شریف، لکن دا خو وینا د یو انسان دا وینا د رحمان نه ده، خلق به منی کو. الله تعالی فرمایي سأصليه سقر، سأصليه معنا سأدخله، زرد چې داخل بکم دلر سقر ته، جهنم ته. وما ادراک ما سقر، او تا ته علم څه علم دی تا ته چې څه دی سقر. الله وی د جهنم څه اندازه تاسو شته. لا تبقي ولا تذر، چې نه باقي کوي او نه پریدي، چې کوم دی یو شی لره دنیا کې خو بیا اور باندې. نو خلک وی لکه چې کوم دی نور اوس وځېدو، کپړې اوس وځې وي سړی بچ دی، او کله وی غوښه اوس وځېده خو شکر دی نور وجود صرف سرمن پورې تللی دی، او کله وی چې کوم دی نو فلان کې ځای یې بچ دی، سپلی یې بچ دی. او دلته الله تعالی وی لا تبقي ولا تذر، د انسان نه یو شیم نه پریدي، که هغه غوښه ده، که هډوکی دی، که پله ده، او که کوم اجزا دي، نو ټول سیزي. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر، لواحة معنا محرقة، چې دغه اور د جهنم سیزونکی دی هغه پوستکي د انسان لره، الله یې پوستکی به دنه وباسي. علیها 19، او په هغې باندې مقرر دي 19 فرشتې، په جهنم باندې نگرانان فرشتې. الله تعالی فرمایي 19 دي. اوس چې کله دا آیت راغی چې علیها 19، نو ابو جهل را پاسېده او کافرانو ته تقریر وکړه، هلکه وی داسې چل کو چې دا ټول اور دی کم یادوي او دا کم عذاب یادوي، نو ټول وی چې بس 19 فرشتې دي. نو په دې کې تاسو کې هیڅوک داسې نشته چې هغه چې کوم دی د 19 فرشتو د دې چې کوم دی نو خبر واخلي او د دې چې کوم دی نو هغه جواب وکړي، خو تقسیم یې کوي که نه، دا څه بچاته شي څه بچاته شي. نو یو ابو الاسد یو کافر و هغه پاسېد وی 19 زما شوې، 19 فرشتو له نعوذ بالله په کبډۍ زه ورځم، او دا دوه چې دي وی دا ستاسو ټولو په شریکه باندې شوې. نو الله رب العالمین فرمایي چې ډېر غټ بې وقوفه دي. دا 19 دا خو صرف الله رب العالمین د امتحان دپاره او ستاسو د ازمایش دپاره یو تعداد هغه مقرر کړی دی. مثلا دا هغه افسرانې دي، دا 19 هغه افسرانې فرشتې دي، او باقي که ټول تعداد راواخلې نو وروستو الله تعالی فرمایي وما یعلم جنود ربک الا هو. تاسو د هغې مخنیوی نه شئ کولی، نه د هغې سره په پرځونو ورتلی شئ، داسې بې ادبي کوئ او ګستاخي کوئ. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، او ندی ګرځولي مونږه دغه افسران د جهنم اصحاب النار چې کوم د اور صاحبان دي، مطلب د هغې ډیوټي په دې باندې لګېدلې ده، لیکن هغه ملائک دي او فرشتې دي. وما جعلنا عدتهم،
او مخکې مونږ ویلو او روایت تیر شوی و چې یو فرشته هغه او یا زره کافران په یو ټیله باندې وردی کولی شي. وما جعلنا عدتهم او نه دې ګرځولې مونږ د غشمار د فرشتو الا فتنه للذین کفروا لیکن دا یو امتحان دی د پاره د کافرانو خلقو. الله وی دا بتا سو باندې یو آزمائش دی. لیستيقن الذين اوتوا الكتاب د دې لپاره چې یقینو کې بدی باندې هغه کسان چې ورکړل شوی دی هغه کتاب او سیوا کی هغه کسان چې هغه ایماندار دي ایمانن په اعتبار د ایمان سره چې کوم مسلمانان مؤمنین دي داغي مخکنه د الله په ذات باندې ایمان دي او چې کله دا آیتونه واورین داغي ایمان منورم مضبوط شي بده باندې. ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون او دې لپاره چې شکونه کې بده کې هغه کسان چې ورکړل شوی دی هغه ته کتاب او دارنګ شکونه کې بده کې ایماندار مسلمانان او دې لپاره چې وایي هغه کسان دا تعداد الله دې لپاره مقرر کو چې دې نتیجه به دا راوځي چې وایي هغه کسان چې په زړونو داغي کې شک او نفاق دی او دارنګ کافران خلق چې دي ماذا اراد الله بهذا مثلا چې څه شی اراده کړی دی الله رب العالمین په دې عدد سره په اعتبار د مثال سره یعنی دا 19 دي شلولي نه دي اتلسولي نه دي کمی ولې نه دي زیاتې ولې نه دي او چې کوم مؤمن مسلمان دی هغه بس دا د الله رب العالمین